أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وہ آیتونو کې د سورة البقرہ اول د الله د کتاب عظمت تاسو لوستلی او ذالک الکتاب کې او بیا دا خودل چې د قرآن مجید نه فایده کم خلق اخلی نه ته متقین وي. هغې ځان د شرک نه بچ کړي، د بدعاتو نه ځان بچ کړي، اخلاص ځان کې پیدا کړي، ریا نه ځان ساتلی، نور عام بد عمله هغې نه ځان یو طرف ته کړي. هغې متقینو دپاره قرآن هدایت دی، فایده ته هغې اخلي او بیا د هغې نورې ذمہ دارۍ ښودلې وې. اوصاف المتقین موږ دا ویلي دې ته وایي مستفیدین، د استفاده کوونکو خلکو صفات. هر هغه څیز باندې ایمان لري کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویلي، اگر چې دی هغه نه لیدلی، بن دی کې ایمان. اهتمام د مانځه کوي، انفاق کوي، د الله په لار کې خرچه کوي، په منزل کتابونو باندې، قرآن باندې او نورو آسمانی کتابونو باندې ایمان لري او د آخرت پر ورځ هم ایمان لري. دا پنځه اوصاف دي. دا چې څوک پیدا کی ځان کې، نو د هغې د دنیا بدله دا ده چې اولئک علی هدی من ربهم، دا خلک د رب په هدایت کلک ولاړ دي، آخرت کې به دوی کامیاب وي، د آخرت بدله ده. ان الذين كفروا نمونږ ویل مراد یهود دي، هغه یهودیان چې د هغې ایمان بالغیب نه و. قرآن ابتدا کې اشارات کوي که نه. دې سورة البقره کې به وروستو تاسو وایئ چې کله الله موسی علیه السلام سره کلام وکړو، نو دوی ورته ویلي ارنا الله جهرة، موږ د الله ښکاره وښیه، یعنی ترکیب چې مونږ الله ښکاره نه لیدلی تر هغې پورې مونږ په تا باندې ایمان او یقین نه ساتو. نو قرآن د دې امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت او د صحابه کرامو لومبنۍ خبره وښودله چې یؤمنون بالغیب، دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وساطت باندې په غیب هم ایمان لري، که دی لیدي او که نه لیدي، دا تقابل دی. او وروستو دا نوټ اوصاف چې کوم دي هغې کې د مانځه اهتمام نشته دی، اگر چې د هغې دینونو کې د مونځ حکم شته، د الله په لار کې خرچه نشته دی، څه خرچه وکړي خو سودخواره دي ټول. او دې صورت کې به دا هم وورئ چې هغه خلق قالت اليهود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليهود علی شیء. مسلمانان داسې نه دي، مسلمانان په هر آسمانی کتابان ایمان لري. د یهودیانو د نصاراو د آخرت عقیده هم ډېره کمزورې ده. کله خو هغې ځان د جنت ټیکهدار ګڼه، لن یدخل الجنة الا من کان هودا او نصارا، او کله به یې دا ویل چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. د آخرت ایمان دای کمزور دی. قرآن دا پنځه اوصاف چې ویلي دي د صحابه کرامو، دی بالکل د یهودو او نصاراو مقابله کې ویلي دي. دا ختم الله علی قلوبهم ذیل کې چې خلک راشي که نه، ان الذین کفروا، د بیا هغې خبره نه مني. دا دویمه ډله شوه مدینه منوره کې، او درېیمه ډله ده ومن الناس،
ومن الناس نه مراد منافقین دي. نفاق څه شی دی؟ اصل کې دا تشبیها نوم ورکړی دی د منافقین نوم دا تشبیه دی. یربوع سره تشبیه دی. یربوع پیژنئ؟ خادمه چې ورته وایو هغه ځان له په کور کې یو غار جوړ کړي، یو سوری جوړ کړي، خو د هغې خولې دوی، د هغې کور خولې دوی، یوه بلکل ښکاري، دا چې بار ګرځي را ګرځي او بیا څو ښکاري لړ شي او دا ښکار کوي نو دا په هغه سوړه باندې ور داخلی شي چې ښکاروي هغې ته قاصعه وایي. قاف الف صاد عین حمزه قاصعه، دا په قاصعه ور داخلي. نو کم سړی چې نه خبر د دې د اصولو نه چې دا څه چل گئی نو هغه په هغه یو سوړه کې هغه ځای کې بیا لګي اوبه ورچي دا نه روځي، دا بل ځای وځي. هغه بل ځای چې کوم وځي نو دا سوری هغې ته رسېدلي خو هغه بار نه یې ښکاره کړی، هغه نرمه غوندې خاورې هغې ته نافقه وایي. نافقه او قاصعه دا د هغې سورنګ د دواړو سرونو نوم دی. نو دا پټېږي د ښکاري نه چې دی پوه شي چې ښکاري دغه ځای کې دی او اوبه بیا شي نو دا په هغې خاورو کې بار وځي. یعنې کوم دی چې نرمې غوندې خاورې ښکاري دا هلته کې وځي. دا منافق ته منافق پرې تشبیه وایي چې دی به داسې ځای کې سر وباسي چې ستا خیال به هم نه وي کوم ځای وغوت. لغت کې خو د هغې مفهوم دغه دی. شریعت کې منافق څه ته وایي په دې ځان پوهېږئ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم منافقانو هغه د عقیدې منافقانو، یعنی د هغې په زړونو کې اسلام او ایمان نه و، کفر و. په دې وجه الله رب العزت خپل نبي ته دې باب کې خبرې کړي او دی فرمایلی دي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، هغه دغه منافقان دي د دې په زړه کې اسلام او ایمان نه و، په خولې به اسلام او ایمان ښکاره کو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجلس ته چې برال نو قالو نشهد انک لرسول الله، ویل به مونږ گواهی کو چې یقینا ته د الله رسول. دا به ویل دا بات صحیح وره چې بیا مسلمان ته منافق نه وایي. نن زمونږ د عام طریقه دا چې خلک به د منافقانو بدی ووایي که نه، ډېر شی ښه شی نه دی منافقت. بدی به ووایي نو بیا په آخر کې وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دا ته چې چا د منافق وای نو دا د عقیدې منافق دی که د عمل؟ نو که د عمل منافق شه نو آیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار در پارستی؟ دا خو د عقیدې د منافقانو ذکر کوي. د عقیدې منافق کافری. په دې باب کې دا زموږ ټول خلک سخیان دي، هر سړی ډېر زیات سخي دی، هر چا ته منافق وایي او دغه سزا به ورله ورکوي. قرآن کې ویلي او ته په قرآن پوهېږي نه. قرآن مسلمان ته کافر نه وایي، دا جدا خلق دی. ومن الناس قرآن ویلی دی، نن نه یادوي. دا هغې تناظر کې ګوره د قرآن مسله دا ده چې دا خلک د خپل طبیعت مطابق وایي. ان الذین کفروا چې کم تناظر کې قرآن ویلې په هغې تناظر کې ووایه. نو په هغې تناظر کې ومن الناس من یقول په دې مدینه منوره کې څه خلق دی چې هغه ستاسو په مخ کې به څه وایي نشهد انک لرسول الله والله یشهد انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اچھا چې مختصر المعانی صحیح نه ویلي که نه یا دغه کتابونه فني هغه وایي چې دا دي خو صحیح وایي چې انک لرسول الله،
الله ولوی چې ان المنافقین لکاذبون وی الله په دې نشهدو باندې اعتراض دی چې کوم نشهدو وي چې مونږه گواهی کوو چې بېشک ته د الله رسولې نو الله وی زه گواهی کوم چې دی په دې نشهدو کې څه دي دروغجن دي. خبره ده نن مونږ ولې یو مسلمان ته کافر وایو. قرآن چې د کم منافق نه بحث کوي نو هغه د عقیدې منافق دی. په دې وجه سیدنا عمر به فرمایل چې نن به یو سړی منافق نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به یو سړی یا منافق و یا به صحابي و یا به یهودي و یا به نصراني و. نن به یو سړی یا مسلمان یا به کافر وي. دا عقیدې مسله ده. دې کې زموږ عوام هم ډېر سخیان دي. یو څوک دروغجن وي نه چې دروغ ووایي نو بس هغه ټول احادیث په ده باندې فټ کوي. بیا به ورته عبدالله ابن ابی هم وایي. ډېره غټه سینه ده د خلکو او ډېر مضبوطه جګر ګردی ده. ته یو مسلمان ته څنګه عبدالله ابن ابی وایي؟ دا لوی لوی خلک دا نه چې حق پرست وي او د قرآن عالمان وي دا دلالت په هغې کې پروت. هغه خلقو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کو لیکن د هغې مونځ قابل قبول نه و. ولې؟ د هغې زړه کې کفر و. مونږه یو سړي ته عملي منافق ویلی شو خو که مونږ دا وایو چې دا د عقیدې منافق دی نو مونږ له په دې دلیل پکار دی. هغه دلیل الله سره دی. نه څوک زما د زړه نه خبر دی او نه ستا د زړه نه خبر دی. دا د قیامت پر ورځ پته لګېږي چې مونږ کوم زړه کې عقیده ساتلې وه آیا منافقانه وه او که نه د مسلمانانو وخت. دې باب کې ډېر سخیان کېږي هم بلکې دې باب کې ډېر سخاوت مه کوئ. ستاسو کوه چې د منافق کویم نو دغه تناظر کې ووایه چې دا عملي منافق دی. عملي منافقان ډېر شي. څوک دروغ وایي څوک کنځلې کوي. دا کوم سړی چې په ممبر ولاړ یو ته به ورته وایي یو مشهور عالم دی خلک ډېر خوښوي هغه پوه شوې ته جومات مې راوستی هغه کنځلې کوي خلک شا په شا غړېږي. ډېر لوی زبردست عالم و الله دې ورته معافي وکړي او مړ دی اوس. خو آیا دا ښایي د یو مسلمان سره چې په ممبر ناست یو کنځلې کوي په ممبر ناست یو د یو سړي بې عزتۍ لپاره غیبت کوي دا ډېر لوی جرایم دي. دا علماو کې موجود دي. پکار دا چې هر عالم د خپل عمل په خپله جایزه واخلي. اول دا دغه من الناس دغه مراد دي چې په دې مکي والو خلقو کې هغه څوک دي چې هغې وایي مونږ په الله ایمان راوړی دی او په ورځ وروسته نه. دا د ایمان اول او آخر ذکر آمنا بالله وبالیوم الاخر. لیکن الله فرمائی وما هم بمؤمنین او حال دا چې دوی مؤمنان نه دي. که نن یو سړی داسي هر سړی د خپل ځان وګوري چې ما کم آمنت بالله و ملائکته ویلی دی په څه بنیاد مې ویلی دی آیا فیدې پې اخلم او که نه زما په زړه کې واقعي ایمان شته نو که واقعي ایمان وي د الله شکر دی ادا کړي او که نه بالفرض کمزوري پکې نو دا خپله کمزوري دې ختم کړي مخلص دي شي په عقیده کې ځکه د عقیدې منافق الله نه معاف کوي تر کې مې چې د دنیا کې معافي نه غوښتي الله نه دې معافي وغواړي. د قرآن خدا کا مطلب دی ومن الناس من یقولو آمنا بالله بعضې د خلقو نه هغه دي چې وایي مونږ ایمان راوړی په الله باندې په ورځ وروسته نه وما هم بمؤمنین او حال دا دی چې دوی مؤمنان نه دي. دا بالکل هغه جمله ده چې ام لم تنذرهم لا یؤمنون. هغه یهودو باره کې هم فرمایلي دي ایمان نه لري. منافقان کم ځای نه پیدا شي پرون ما ویلي تاسو ته دا په یهودو او په نصاراو کې پیدا شوي دي. دا اعراب دي. صحابه کرام اعراب نه دي عرب دي. دا نقطه ما بار بار ویلي دا یاد ساته. حدیث برازی تعالی مخ کې حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې د قیامت پر ورځ خلق وي زما حوض ته ورازي زباغي لوبو اور کوم
نو صدا سے خلق بئی چې دا غي لاس او خپې وپړقیږي زبې پیژنم چې زما امتیان دي خو چې کله هغې هلته راشي یحال بیني و بینهم زما د هغې په منځ کې ملائک حایل شي او بل خوا به یې واړوي نو زه به وایم چې اوسی حابي روافظ دې له ډېر هوا ورکوي دي حدیث له زمونږ خلک پې هم نه پوهېږي دي ورته غوږونه شړوت کړي بیا وایي دا چې کله خلک مرتد شي نو یې په هغې کې ډېر صحابه نعوذ بالله من ذلک دا سوال دا نکته هغې دی لپاره پکارېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیان په شکل پیژني په علاماتو خپل صحابه په شکل پیژني او کوم چې صحابه نه نه په علاماتو پیژني په دې خبره ځان پوهول پکار دی دغه چې څومره ملګري دي هغه نام بنام شکل به شکل هغې پیژني هغې ته صحاب نه وایي دا د هغه د وفات نه وروسته چې کوم نور خلک دی قیامته پورې چې د هغه امتیان دي لاس خپې پړقېږي دا علامت دی دې ته صحابي وایي بله دا چې کوم حدیث کې اشتری چې خلق مرتد شو نو هغې ته اعراب ویلی دي اعراب مرتد شو عربیان نه دي مرتد شوي عرب مهاجر او انصار دي اعراب دادی منافقین او دادی په یهود او په نصاراو کې په دې نقطه خلق نه پوهېږي نه بیا اعتراضات پیدا کړي او غوږونه یې شړوت کړي غوږونه خلک چاته شړوتوي نه خاص کر باطل پرست درست علمي جواب وکړه د دې نه صحابه کرام نه دي مراد د کہے کہ دا راځي چې انک لا تدري ما احدثوا بعدک دې ستا نه رستو کم بدعت پیدا کړل بدعت صحابه نه پیدا کړي صحابه کرام بدعت نه کوي ته چا چې خیال لای چې عثمان بدعت کړی دی معاویه بدعت کړی دی د خپل ایمان فکر وکړي موږ نه تپوس نه کوي صحابه کرام بدعت نه کوي او باید خلقو ناغدی چې وایي آمنا بالله و بالیوم الاخر مونږه ایمان راوړی په الله باندې په ورځ وروستنۍ قرآن دا نه دی ویلي چې دا څوک دي خو من الناس یې ویلي دي بعضې د خلکو نه دې کې د چا څه ذکر نشته دی چې دا څوک دي خو باید سړی ما تاسو ته ویلي دي بل ورځ چې باید سړی و قرآن وي خو ډېر غلط استدلال کوي دا ډېر جرأتمند بہادر خلق دی دا الله په کتاب کې خالص تحریف کوي عجیب و غریب استدلالات کوي دا کتاب زما مخې ته چې پروت دی دې ته د دې ترجمه کړې ده عکسی القرآن الحکیم ترجمه از مولانا مولوی مفتی شاہ محمد احمد رضا خان صاحب ترجمه راغله مع تفسیر از مولانا مولوی سید محمد نعیم الدین صاحب اور دا تاج کا اپنے لاہور والا پرنٹ دیکھ پنجم صفحہ بانے دے آیتلان دلی کلی دی اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو بشر کہنے میں اس کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے دینا دا معلومی کی دا خبر وام دے کم دے ڈب دے کم دے خیجی قرآن خوی خلق باز دا سرے چی اغی دا سے وہی حال دار اغی مومنان ندی دیوی دینا دا معلوم ہو شو سنگ معلوم ہو شو مونگ تو ہونا معلومی کی ټول راوسته چې کتاب الفرض چاته بشر وې نه داغه تاسو وکړه بیزتی دی وکړه دا هو یو غلطی شو دویمه غلطی تو وایا چې کله چیک اینڈ بیلنس نه خلق په کتابونو باندې کمیټه نه مقرر دا کتاب پاکستان کې چاپ کی یو غریب امی سړی عامی سړی هغه د قرآن ترجمه سره ګورم او دا کتاب داغه پلاس ورشي نو څه وکړي او گمراہ شي دے پسې چې کومه جمله لیکل ده اس لیے قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کرام کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا قرآن مجید کی ځای په ځای هغه چاته کافر ویلی چې هغه انبیاء او ته بشر وي
شته قرآن کې داسې قرآن کې د جی مسله کوم مسله د قرآن نه کوي خو استدلال غلط کوي په دې موږ نه دوکه کېږو په دې نور خلک به دوکه کېږي چې قرآن یې غلط استدلال کوي چا چې غلط استدلال کو دا بالکل ناقابل معافی جرائم دي د عامیانو ایمان سره لوبې کوي ا دې کې بتا ده زه خیم اوس چې دا دلته کې څه لیکي نو آیا دې په دې مسلمان پاتې کېږي بیا لیکي چې اور در حقیقت انبیاء کی شان میں ایسا لفظ ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے انبیاء ته بشر ویل دا د ادب نه ډېر لرې دی او دا د کفارو طریقه ده دا د اردو کتاب دی ما د ځان نه دی ویلی دا معلوم واز د تفسیر نعیم الدین وی یو تفسیر نعیم الدین سوال سپینزر حضر لگے غنا دا مختصر دا مجدد میات حاضرہ اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی دا راغ ترجمہ دا او صدر الافاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی دا دے شارح دے دام پیخی گئی دا شاہ ولی اللہ دا بچو پوش انا خریج اڑکڑی دے خلقو موضح القرآن شاہ عبدالقادر ترجمه کړی دا شاه رفیع الدین ترجمه کړی دا موضح القرآن شاه عبدالقادر پایوان نے مختصر تشریح کړ د دې ما چل گئی چې مونږ هم داسې کولی شو او د دې کتابو لیکل عجیب و غریب تاریخ دی که نه اوس اوسګار هم نه یو ټول خول هم نه شو دا شاګرد یې لیکلي د دې سیرت شته ما سره درې جلده کې چې دا ترجمه څنګه پوره شوې ده زه مازدیګر لاړم دی هملاستو خپې به یې اوږدې کړی ما به تپوس کوه ده به هلته نه ترجمه کول دا داسې ظالمانو کتابونو کې دا لیکي هلکه یو غلطي دی وکړه لیکي صله کمزوری مونږ کې وي غلطي وشي خدای دا مطلب ہے چې ته دا لیکه اوس دا کمال دی چې ته په ملا سے باندې قرآن ښیې خلکو ته تشریح پوچت که که دا عجیب و غریب سوزونه دي ډېر عجیب و غریب کمال دا ہے چې کم ځای کې دی ان نبی راشد دا غیب معنی بکی غیب کی خبریں بتانے والے یا ایوہ النبیو اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانان بس گئی غریبانان پدی کتاب آنے سٹیٹس کے عرب سٹیٹس کے بین دے پابندی دا دغا خلق دے لحاظ دلتا کو قادیانے نبوت دعوی کی دا کتاب آنے بین نشتا کہ څوک رافضی دا اللہ پا کتاب کے کمی زیادے گئی ہم سے بین نشتا کہ څوک دا قرآن مطلب غلط بیانین ہم سے بین نشتا و دے ذمہ دار ودا سیاسی خلقی پکار دارے دازی چی بار بار ویم دا شریعت آغا تعبیر دو کلیشی کم چی صحابہ کرامو کردے بس خبر ختم زمار آئے استار آئے دفلان کی رہا دا ٹولی با ختم شی آغا تعبیر د دینو کې کم چې صحابه کرامو کړل دې ځای کې خدا لیکلی دی توایا قرآن نو ته پوسا سورۃ الکاف 18 آیت ته 18 سورۃ ته او دا غي بالکل آخري آیت وګورا چې قرآن مجید خپل رسول ته سوې او دا په باره کې څه فرمایي قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد و یقینا زو بشر مثلكم بشر استاسو غندے دا زو تو وایو کہ اور اللہ وی جی ہم جیسا بشر نہیں نہ سنگ دے مفسرین دے معنی سے گئی انما انا بشر مثلكم مفردات دے امام راغب رحمہ اللہ د بی شینری لاندې یو خبره لیکلې ده ډېر مخکې امام ازهري ورته دا کتاب دی معجم مقایس اللغت پای کې لیکي دی الباء والشین والراء اصل واحد يدل على ظهور شيء ما حسن و جمال دا تعریف در بشر بی شین اور ایسا تو وہی الباء والشین والراء اصل واحد
یدل علی ظهور شیء دا د یو څیز په ښکاره کېدو باندې دلالت کوي مع حسن و جمال. یو شی چې حسن و جمال کې ښکاره شي نو هغې ته بشر وایي. لیکن بېعزتۍ پهلو نشته، دا خو عزت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر و، حسین و جمیل و ښکلی و. یو سړی چې ته د هغه نه د بشریت انکار وکړې نو تا خو تا د هغه هر څه خراب کړل. یو شی چې حسن و جمال کې ښکاره شي نو یې ته وایي بشر. د انسان ظاهري سرمنې ته هم بشره او بشر وایي که نه. که تا د بې شندرې په مطلب پوه شوي یې چې دا سرمنې ته وایي نو بیا په حدیث هم پوه شئ کوم چې صحیح بخاري کې لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به امهات المؤمنین سره مباشرت په روژه کې کو، یعنې سرمن به یې سرمنې سره لګوله. غویان رال نو مباشرت نه څه مراد واغست؟ جنسي تعلق. وجي دا حدیث د قرآن خلاف دی. تا ته چاہے چې ته حدیث وایه پوهېږې نه پس څیز باندې ځان لرې کار کړل. مباشرت لفظي معنی سره سرمن سرمنې سره لګول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سید عائشہ فرمایي مونږ سره به سرمن سرمنې سره لګول بوس و کنار د خپل وایف روژه کې ممنوع نه دی. دومره دی چې به فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ارب له خپل خواهش له ډېر ټینګونکی و. تاسو خپل خواهش نشئ ټینګولی، ډېر نږدې نږدې مور دی. ایکم یملک اربه، کم یو کس په تاسو کې دا په شان خپل ارب کنټرول کولی شي؟ نشي کولی. غلام جیلانی برق او نور بے شمیره منکرین حدیث دا اعتراض کوي په دې چې دا وګورئ چې قرآن یو څیز ته حرام وایي، دې حدیث کې هغه ته نسبت کوي. وایي ته په حدیث پوهېږې نه نو محض په پوزه تورولو باندې سړی لوار کېږي نه، ترکې مې چا پوهېږي نه. امام راغب 250 صفحه کې دا آیت کریمه لیکلی ده انما انا بشر مثلکم. نو بیا وایي تنبیها ان الناس یتساوون فی البشریت، خلق په بشریت کې یو شان دی. چې تا رسول بشر وګڼو اوس په هغه باندې ټول بشري څیزونه راځي، په هغه سحر هم کېدی شي، په هغه سحر هم چلېدی شي. د هغه پیشاب او پاخانه به نه وي پاکه، دا ګپ شپ به نه لګي. دا عجیب و غریب خبرې خلقو شروع کړي. قرآن څه فرمایلی دی چې کله سړی بار ته لاړ شي بالفرض واشروم اټینډ کړي واپس چلا شي دی به اودس کوي که به نه کوي؟ کوي به. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به واشروم نه راغی بار نه به راغی نو اودس به یې کو که به نه کو؟ طهارت د فضلاتو چا قول وکړو؟ قرآن پاتې شي کیسې کوي خلک، کیسې داسې دی پلان کې اوس کړ پلان کې اوس کړ، دروغ وایي. अब इंशाल्लाह मूंग वाज़ेह को दे नमा हर्रम अलैकुम अलमैतत लाने दरोग हुई खलक पौनी उमर की मादे कले परा ले गए पाए के मुरीदान लग गया ये उस्ताद पेशा व पाखाना खुरी बस समकार देखा पोश قیاس کړی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې چونکې د هغه عوام خلکو خوړل ځکه مونږ دا خورو دروغجنو. شان ورشاه کشمیری فیض الباری کې لیکلی دي چې خلق دا خبرې کوي د فضلات او انبیاء او د حلال والی او د حرام والی، خو هیڅ یو امام په دې باب کې سرای نشته. دا مجتهدینو قول نه، دا غلط قول دی. دا صوفیه قسمه علما دي، دا دې کې نښتي دي. اب بشر دے انسان دے کم ځای کې چې دا خصوصیات ثابتي بس وي. مثلا هغه انسان دی دا خپل بچی بالغ والی ته نه رسیدلی، نارینه د زنانه اولاد نه داغه بچی شوي دي. د سیدنا علی اولاد دی، د سیدہ زینب اولاد دی، رقیہ ام کلثوم اولاد. دغه بچیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی ګڼلی شي، ولې دا داغه خصوصیت دی. ته خصوصیات وایي زما او ستا نسب دا پلار پسې ځي، لیکن دا غي نسب په دې معامله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې راغله. مونږ او تاسو چې وده شو زمونږ اودس مات شو، لیکن انبیاء علیهم السلام چې وده شي نو خوب سره د هغې اودس نه ماتېږي.
अब फरमायल ज़मूंगा ज़िले विखिया स्तरगी उदय खसाइस और नबी पनुम्बाने बेशमेरे किताबों नहीं खुदा खसूसियत न रहे चिदाग सोर नौख अदरूगी जो दे रिवायत सिर्फ नवादिर रसूल के हकीम तिरमिज़ी सब इंशाअल्लाह खपल जाएगा तातो है मगा किताब अंदर तो है मदागे सनद नौम बासु हकीम तिरमिज़ी ज़ईफ़ तरीन रावी देख ताकि किताब के सफ़ेदेश्ता नवादिर रसूल के लेकिन दे बाप के चिकम हदीस है पेश कर मौजूद है इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम तशबीहन अन्नन्नास यतसावून फिल बशरियत व इन्नमा यतफाज़लूना फ़ीमा यख्तस्सून बिही मिनल मारिफ़िल जलीलति वल अमालिल जमीला। अंबिया किराम द दौर न पस जुदाई द इल्म प बुनियाद द मारिफ़ प बुनियाद द इल्म अमल प बुनियाद बाएँ दागी मरतबा ढेर लुड़ा ब्याई वले ज़ालिका क़ाल बादहु यूहा इलैहि दा यूहा इलैहि ये देर पार वेले दे चे पता लगी कि खल्क़ो दख चे नबी द खल्क़ो ने जुदारे पसिशी के द वाही प बुनियाद नूर दागा पे इंसानियत के और द नूर चा पे इंसानियत के फ़र्क निश्ता कसवई सड़े बिलफ़रज़ नागबा शरान साबिती चे फलान की जे के दा दलील ले बदे मान दे उस्तुलर शे सूरत तगावन 66 नंबर सूरत भाई तलाक तगावन था होता है ना कहीं 66 बनी खो 64 नंबर हाँ ज़ालिका बिअन्नहुम कानत तातीहिम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फ़क़ालू अशरुन यहदूनना दा मुलाज़मे उगोरेगा ना पैगम्बर बरागे नदी बैल आया बशर बमुक्त हिदायत रा गई अल्लाह भाई दा पैगम्बर दे खुदा बशर हम दे नदी बसवेल रसूल बशर निशी के रहे रसूल बशर रसूल निशी के रहे और उससे वही रसूल बशर रसूल निशी यानी शे यो दे द्वाड़ा मखी आयत करीमा तेर शे दे कुरान मजीद के अगहम आयत करीमा और नुक्तम दर तखैम चले पखपल से लिखी पाए वाने सूरत हूद के हूद ये वलसम सूरत है आयतो इश्तम फ़क़ाल मलउल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमी मा नराका इल्ला बशरम मिस्लना नूह अलैहिस्सलाम तो कौम वेल्यू घटानो ओ वेलाए घटानो दाए कसानो चुकुफ़रे कड़ो दाग प कौम के मा नराका मुख खुता नवीनु इल्ला बशरम मिस्लना मगर जमुंगोंदे बशर तो जमुंगोंदे इंसान है रुचिकल मुंगा पैगम्बरान नहीं नो तो संग पैगम्बर शो सवाल लगीदा रहे जो बशर रसूल नशी गिरे दे दे बांधे दे सेब लीगली देख और दे तस्वीर जहाँ सर वाख ले कमाल चावे ली दा जुमले वो सही की निश्चित दी किताब के अरे ख़तरनाक जुमले लिखल देख जानते बगे काफिर वेली चलते लेगी 54 नंबर बानेरा सफ़र है 324 इस गुमराही में बहुत सी उम्मतें मुब्तला होकर इस्लाम से महरूम रही यानी कम दाए खल्क़ जैसे वेलू पदे गुमराह है कि डेर खलक न महरूम न अनखदरी कुरान पाक में जा बजा उनके तस्करे हैं ज़ै पदे पके दागी ज़िक्र दे इस उम्मत में भी बहुत से बदनसीब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत का इनकार करते और कुरान और हदीस के मुनकर हैं रहज़ान पदवाड़ा मखवाल है पोश दारे खन उस खर मुसर देखे दी उस तारीफ करे दाए भारत बदल कर देख जान था क्या फिर
دیته وی فارسی کې دروغګوره حافظه نه باشد. دروغجن ته خپله خبره نه معلومه چې ما وختي څه ګپ لګولی اوس وایم. تر اوسه ویل چې پیغمبر ته څوک انسان وی نه کافر دی. دلته څه وایي چې دې بیماری کې ډېر خلک مبتلا دي د قرآن او حدیث نه انکار کوي او انبیاو ته بشر نه وایي. بیا ځان له دې خبره وکړه نو موږ خو څه نه دی ویلي. دې کې د دې ذکر نه و. قرآن خو من الناس ویلې خدا بې ځایه استدلال لخ غلط ادا کوي خلک. باطل پرس همیش د پاره بې ځایه به یو شی وکړي. ومن الناس بعض د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا بالله مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ. په خولې باندې کې یو سړی محض اقرار وکړي نو موږ خو مسلمان ګڼو ځکه موږ ته د هغه د عقیدې پته نه لګي. لیکن دراصل دا سړی مؤمن کی بال هغې چې د په زړه کې اعتقاد راشي. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار و په ژبه کې او په زړه کې به تصدیق کې هغې به مؤمن دی. که نه یو سړی په زړه کې اقرار یقین نشته دی په خولې باندې وایي نو دا سړی مؤمن نه دی. موږ به مسلمان په دې ګڼو چې ښکاره قایل دی. اوس البته که دی د اسلام د بنیادي اصولو مخالفت کوي نو بیا مسله بدلی. قادیانان لا اله الا الله محمد رسول الله وایي که نه وایي؟ وایي. تاسو مسلمانان ګڼئ څه نه. ولې؟ هغه ضروریات دین کې د یو څیز منکر دي چې ته ختم نبوت وایي. کم سړی چې د دین د ضروریاتو کې د یو نه منکر دی نه مسلمان نه دی اگر که نور موس کوي. د دې دلیل سره دلیل دا دی چې کم مسیلمة الکذاب د نبوت دعوه کړې وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او د هغې خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج لېږلی و. بعض خلقو د هغې د واپس کولو کوشش وکړو. ابوبکر صدیق وی نور هر څه به وروستوي دا فوج به مخکې ځي. دا لومبنۍ دویمه اجماعي مسله ده په دې خبره باندې. هغې سړي به اشهد ان لا اله الا الله پسې بانګ کې ویل اشهد ان محمد رسول الله. د دې ځای نه ضرورت د دین معلوم شو. دا مو خلکو دوکه کې مه راځئ تاله به دوکه درکوي. وی ټول صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د هغه واجب القتل ګرځولی و. ولې؟ د هغه د نبوت اقرار سره سره هغه د ختم نبوت منکر و. کم سړی چې د ختم نبوت منکر وي د اجرا قائل وي دا سړی مسلمان نه دی. دې کار څه کوي و؟ اکفار الملحدین یو کتاب دی اکفار الملحدین عن ضروریات الدین. کاش چې هغه څوک آسان انداز کې ولیږي چې مثلا دومره ګران یو قلم هم د محمد انور شاه کشمیری رحمه الله په چابلا روبای پوش عام خلک پای نه پوهېږي. ډېر د کار کتاب دی. هغې لیکلی په دې اصولو دی چې کم کم څیزونه دی چې د هغې د وجې موږ یو کلمه ګو ته کافر ویلی شو. کم سړی چې اهل قبله یي قبلې ته مخ کوي اته به ته کافر نه وایې. کار څومره غلطی کوي. خو دلته کې هغه ته ولې کافر وایو؟ په دې وجه کافر وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې خلقو ته کافر ویلی. یو سړی چې په خوله اسلام ښکاره کوي موږ مسلمان ګڼو. لکه مسلمان دی که نه دی هغه د هغه او د هغه د رب معامله ده. موږ په دې نه پوهېږو. البته که داسې یو کار یې وکړه چې هغه د اسلام د بنیادي اصولو خلاف وکړي مثلا قبر ته سجده وکړي پوهېږي او قبر ته سجده وکړي نو ته به یې پوهېږې چې بھائی دا کفر دی دا شرک دی دا مه کوه. وما هم بمؤمنین او حال لري چې دوی مؤمنان نه دي د یو برایي شو ما هم بمؤمنین یخادعون الله والذین آمنوا. یخادعون الله خې دال عین دوکه ورکول. قرآن مخادعه لفظ ویلی دی مخادعه. مخادعه باب مفاعله دی دا فریقین غواړي که نه. دلته سوال پیدا شو چې دی خو دوکه کوي نو الله چا سره دوکه کوي؟ دا یو لوی بحث کلامی دلته پیدا کړی دی خلکو. ابن جریر رحمه الله دی آیت لاندې لیکلی دي چې قرآن مجید دا لفظ ولې استعمال کړی دی.
ولی قرآن مجید دا وایي چې یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. قال ابو جعفر خپل ځان یادوي وخداع المنافق ربه والمؤمنین اظهاره بلسانه من القول والتصدیق. خدا کوم دوکه چې ورکوي منافق خپل رب له ورکوي په خپل ګمان کې. د دوکې دا مطلب نه دی چې ګندې هغه سړی دې هم دوکه شي مقابل دې هم دوکه شي. تا به خیال کړي کله کله یو شریف سړی ته دوکه کې هغه سره ستا په دوکه پوهېږي خو د خپل شرافت نه غږ نه کوي. خلک وایي دا بېوقوف دی. دا بېوقوف نه وي خو په دې پوهېږي چې دا نادان دی. اوس دی ما 10 روپۍ سیوا ګټي نو ګنده شی ما تک دی. د مخادعې دا مطلب نه چې خامخا دوکه کوونکی دی ابل دوکه کي. کله کله به یې داسې یو سړی چې هغه نه دوکه کېږي لیکن بیا هم د بعضې خلقو خیال لري چې دی مې دوکه کو. دا تا ځان دوکه کړی. ځان دې په دې دوکه که چې یو د پیسې د هغه نه پوره واغست. دویم دا چې کوم شی دی پکې ګنده ورکو نو وزن کم شو که نو 2 نقصان تا وکړل. آخرت کې به چا سره پیسې نه وي. آخرت کې هیڅ چا سره پیسې نشته دی. انسان سره څه شی پاتې دی؟ خپل نیک عمل. نو چا چې دوکې کار کړی دی او بل د دوکې شکار شوی دی هغه هلته معاف کوي نه. سړی خپل پلار نه معاف کوي هلته که نو پردی به څه معاف کوي. نو د هغې په عوض کې به دې سړي نه نیکۍ اخلي. کله کله دوکه کېدل ښایي. آخرت دپاره ځان له ذخیره جوړوی که نو دوکه شه دی خلکو نه نه کې عیب نشته. کم سړی چې آخرت تسلیموي نو آخر هغه ولې دوکه کوي چا سره؟ دا دوکې ډېرې زیاتې دي. علما دا اوس چې کوم آیت مونږ ووایي دی دوکه نه ده کړې. په ایمان یې ډاکه اچولې ده. څوک په دین کې دوکې کوي څوک په دنیا کې دوکې کوي. کم چې دنیا کې دوکه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا زما امتیانو نه دی. نو چې دین کې داسې دوکې کوي نو بیا که یو سړی دوکه ورکوي نو دا نه ده ضروري چې بل دوکه شو. دلته دغه چل دی یخادعون الله چې وایي په دې وجه وایي الله نه دوکه کېږي خو الله ورته ګوري چې ځه کوه یاره ته به څومره زما دوکه کولو کوشش کوې. یخادعون الله وخداع المنافق رب والمؤمنین اظهاره بلسانه من القول والتصدیق خلاف الذي في قلبي من الشك والتكذيب لیدرا عن نفسی بما سر بلسانی حکم اللہ عز وجل. یو سړی چې منافق دی نو دی په خپله خوله هغه ښکاره کوي چې په زړه کې نشته. په زړه کې نشته په خوله یې ښکاره کوي. دې لپاره ښکاره کوي چې زه د مسلمانانو نه فایدې یم والم په غنیمت کې او که موږ له څه عذاب راځي د کفارو نو چې زه د هغې نه بچ یم. ما ته څوک د کافرانو په نظر نه ګوري. دې ته قرآن په دې وجه مخادعه وایي. یخادعون الله والذین آمنوا. خرستو با قرآن سورہ مائدہ کے فرمائی وهو خادعهم. نو اصول خطے گا اسماء و صفات مسئلہ ڈیرا مشکل لہ. وهو خادعهم سمانا اللہ دیل دوکا ورکا ان کے دے. اللہ دیل دوکا ورکا ان کے دے. سنگا اگر آئے چی دی بوئی چی منگا جنت تبو دا منگ تلار دا ہدایتو خیخ. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب. دا خداع دا باس پدی کو ابن جریر دلته لیکلی دی چې کوم صفت الله ځان له ثابت کړی دی هغه به وایي ته ٹھیک دا ہے کیفیت اللہ تو اس پر خید العین اللہ ځان د پاره ثابت کړی دی. تبا الله ته مخادع نه وي. ډېره باریک مسله شو. وصف دی دا الله قرآن ځان له ذکر کوي وهو خادعهم. الله دې سره خداع کوونکی دی. څنګه د آیت کریمه چې موږ وایو د سورۃ الحدید 14 یوم یقول المنافقون والمنافقات منافقان سړي او ښځې به وایي
للذین آمنوا مؤمنات بوئی انظرونا نقتبس من نورکم موږ له خلک د خپل نور نه سره کېږم. قیل ارجعوا وراءکم اغینه چې غواړي نه الله به ورته وي واپس لړ شئ. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا شاته لړ شئ شاته ستاسو نور شته. دی چې اخوا لړ شي نو فضرب بینهم بسور له باب د دې مخې ته به دیوال راوستی شي غټ هغې یو دروازه وي دروازه به بند دی. دا خداع نه ده دا صفت الله ویلی ته ورسره څه چل کولی شي. خلقو سره دا فکر دی چې الله ته مې نسبت وکړو غلط دا نسبت خو الله ځان ته پخپله کړی. مطلب دا چې الله د خپل صفت په بیان نه پوهېږي موږ به ویله ښیو. دا الله اسماء او د هغه صفات توقیفي وي کوم چې هغه ځان له ویلي اب هغې تناظر کې ووایي او کمی چې نه ویلی نه به نه وایي. طریقه دا ده د الله د افعالو نه آیا مونږه کشید کولی شو د هغه د صفاتو. مثلا دلته کې تا خداع ووې آیا مونږ الله ته مخادع ویلی شو؟ جواب دا چې نه. د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې د الله صفات دا توقیفي دي اسماء الہیہ دا صفات دا توقیفی دی. زی خود دے بل لے خبار کے افدلتے کہ اس مسئلہ واضح کول لکھ. تاج الدین السبکی طبقات الشافعیت الکبریٰ دیکھ دیو مناظرہ نقل کړی دا دا دریم جلد صفحہ 357 مناظرة بینہما فی ان اسماء اللہ تعالی هل هي توقیفیہ. د امام الحسن اشعری او د امام جبائی په منځ کې یو مناظره. جبائی ته جبائی باشندر بصری محمد بن عبد الوهاب نوم یې 235 ہجری کے مر دے 303 کی وفات تے. دا معتزلی دے او دے خپل یو فکر لري جدا د نور معتزلونا په دې وجه باندې د ډلې ته جباییه وي. جباییه مستقل ډله ده او دا پلندر دی د ابوالحسن علی ندوی دا ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری پلار چې مړ شو نو د هغه مور د سره نکاح وکړه. دې ته پښتو کې پلندر وایي. هغه د ربیب شو پرکټی شو. ابوالحسن اشعری رحمت الله تعالی علیه د هغه نوم علی بن اسماعیل ده. بصره کې د هغه پیدایش شوی دی 260 کې. چونکہ جبائی استاذ ہو تو دے وجہ نا امام ابوالحسن اشعری سلویخ کال پورے معتزلی ہو. دا وقت آرا ہم موجود دی کم چھ دا اعتزال دا وقت دی تاکم خراب مراب خبر عقیدی چھ دکڑی دا دا زمانی دی خلق پکی دا فرق نہ کی ارا خبر آغا تا نسبت کئی. دا چکم آخری کتاب دے الابانہ عن اصول الدیانہ مبتدعین ہوئی دارا کی کتاب نہ رہے چنائے نبی آغا دے معتزلی ہوئی. ادا انشاءاللہ چھ منکل حیات مسئلے چی ہوگا نا نالتا ودے تاریخ تا تو خین چا اصل شے سر خلق تس ہوئی. دا ٹولا مسئلہ چکم زین روانہ دا جدا دا دانا دا کم دی لگیا ان سبا دے اصل جدا رہے. دا نہ دا چھ حیات تے یا ممات تے حیات انبیاء خودے لوے خلق دے. عام مسلمانانم قبرونوں کے دغیو حیات شتا صحابہ کرام شتا دا کفارم شتا حیات دار چاشتا. اختلاف پا حیات کی نشتا اختلاف دا حیات پا قسم کرے. دا دوکا گئی خلق وزر جی حیات نمانی سوک نمانی حیات کافر دیس حیات منی لیکن حیات کے چکم اختلاف دے نو آیا آغا روحانی دے برزخی
او که جسد سره دی اختلاف دی کنه و دی کې دیوبندیت او مماتیت دیوبندیت نشته دای سيزونه کې ما نه وځي درې علماء دیوبند برزخی حیات منی درې علماء دیوبند مفتی کفایت الله مفتی عزیز الرحمن او مولانا ظفر احمد عثمانی دا درې والا حیات برزخی منی نور علماء دیوبند حیات جسمانی منی د دې دیوبندیت کې د نام دو ډلې دي کته دې نور ته بد ور ده خپل استادان ته هم دا ځان له ذوقي مسله ده د تعلق عقیده سره نشته ده کما عقیده سره تعلق ده ور ذوق هم ادا نه ده د دې څه وای دا نه دي د دې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات سره یو خبره شروع کړې و چې لو کان نبی لم یمت موت او نبوت د یو بل منافی ګڼل جګړه دا نه جګړه دا ودیه سره لګیا دي دا خبر به ان شاء الله ارستو خپل ځای کې د سلويخ کاله پورې معتزلی او سلويخ کاله پس د یو دیار لسو پټ شو کور کې تو چراغ منبر ته خو خپل کمی سے وباس اوی ویل چې ما د اعتزال مسائل دا سه پرې خودل لکه څنګه چې ما د خپل قمیص خپل وجود نه لري ته امام اهل سنت وي ٹھیک ده مونږ انکار نه کوو امام دی ډېر کافی کارونه هم کړی دي امت مسلمه د ډېرو ګمراهونه بچ کړی دي خو اله باندې چې تو ګور نه بیا پته ولګي چې دا خلک دته کم نسبتونه کوي دا څنګه کوي غلط نسبتونه دا داغه زمانه آرادی د کله چې د معتزلی چې کله سم شوی نه بیا هغه آراد نه دي دا کې خلک فرق نه کوي دا مشکل کار دی جبائی او د ابو الحسن اشعری یو ول سره یو مناظره شوی ده هغه مناظره دلته کې لیکي تاج الدین السبکی ادا سره چې دا د شیخ الاسلام د سر دشمن ده دا حافظ زاهبی استاد ده دغه استاد دغه استاد طالب علم کې دا څنګه دو طالب علمان یو طالب بل ته سبق خیبل بل ته سبق دا شان سا معاملہ و دے لکی چې دخل رجل علی الجبائی جبائی له یو سړی راغی او ورته ویل چې هل یجوز ان یسمى الله تعالی عاقلا الله تبع عاقل ویل شو دا مسله خو یې نه مثال چې دا الله نمونه وزان نه جوړه او نه به د هغې دپاره د سو وصف نه استدلال کوي تو جبائی ورته ویل چې نه نشو ویل الله ته عاقل نشو ویل ولې لأن العقل مشتق من العقال عقل د عقال نه مشتق دی عقال رسې ته وایي پوزه کې چې کوم پیزوانه چي یا عقال هغه چې پیزوان ته کوم یو لیش غوندې نری پړی چي هغه عقال او دا څه دا مانع دی نو کومنګ وایو چې او دا د عقال د عقل نه نه مطلب دا چې نعوذ بالله الله ته دغه سیزه چول دی ته دیو جن الله ته موږ عاقل نشو ویل فهمتنا على الاطلاق ابو الحسن علی ورته ویل قلت له فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه حكيما بیا موږ الله ته حکیم نشو ویل ستا قیاس چوالو الله ته حکیم نشو ویل لأن هذا الاسم مشتق من حکمت اللجام دا خو د لګام دغه کړه ته وی بیا الله ته بیا ولې حکیم وایو دې ته علمي ټوټکې وایي دا جنگ شوس چې الته کې ته عقل نشي ویلې عاقل نشي ویلې نه بیا ورته حکیم ولې حکمت اللجام ستوي هي الحديدة المانعة للدابة عن الخروج ساروی ته خلق اغا شي بیړې دې را پات خوځيږي را خوځيږي نه بیا دې را پر هغه شعر ویل دي فنحكم بالقوافي منهجانا ونزرع حين تختلط الدماء
بیا بل شعر پیش کړی نو کله چې لفظ مشتق دی د منع نه او منع په الله باندې محال ده نو بیا پکار راځي چې الله ته مونږ حکیم نه وایو. نو فلم یحر جوابا، استاد سره جواب نه و، جبائی سره جواب نه و، شاګرد ته څه وکړم الا انه قال لي خدته ویل فلما منعت انت يسمى الله سبحانه عاقلا واجزت ان يسمى حکیما. الله ته وتم حکیم وې په قران کې، الله ته عاقل نه وې. زما اصل مطلب دا رستنه جملې دي. ابو الحسن ورته ویل لان طریقی فی مأخذ اسماء الله تعالی الاذن الشرعی دون القیاس اللغوی. دا الله په نمونو کې اصل څه شی دی؟ اصل شرعي اذن دی. که قرآن او حدیث کې دا الله یو نوم راغلی دی بس ټیک ده. د لغت په بنیاد به موږ نه وایو چې خود دا غلط څیزونه دي. دا قاعده ټولو خلکو یې کړې. لوی لوی خلک یې تپوس ته وکړه جواز فتوا ورکړه او جایز دي لکه چې مشرانو ویلي دي که نه. دا نه وي څوک چې خطا شوي دي. الله ویلو کې تا ته څه تکلیف دی؟ الله قرآنی اسم دی، احادیثو کې شته دی او د قرآن الفاظ چې سړی وایي نه الله هغه له اجر هم ورکوي. ولې الله سړی نه وایي؟ الله دې وایي که نه. تا ته یو سړی وایي په خیر رالی ته وایي الله دې وبخه. خدا حافظ مه وایه، الله حافظ وایه بس. ولې الله خپل ځان له نوم الله ویلی دی، بسم الله الرحمن الرحیم. د دې جملې مطلب دا دی دا روان خدا هغه په مسلک دی لیکن دا قاعده میده نه مني. څوک اشعریان دي څوک ماتوریدیان دي او دا نه وایي چې هغه موږ ته قاعده سره راکړې ده. چونکې لأن شرع اطلقه، شریعت د حکیم اطلاق په الله کړی دی لیکن د عاقل اطلاق نه دی کړی. لأن شرع منعه ولو اطلقه الشرع لا اطلقته. کہ شریعت اللہ تا عاقل ویلے نونگ با اللہ تا عاقل ویلے لیکن شریعت اللہ تا عاقل نوی حکیم ورطا وی پدے وجہ مونگ اللہ تا حکیم وایو لیکن عاقل ورطا نوایو. دا سے دیر نمون دی تا اللہ پا اسماؤ کے خلق اغوی لیکن آغا اسماء اللہ الحسنہ کے نہیں. اللہ رب العزت تا صانع ویلی شی قرآن کے وہ صفت سر ہے کنا صنع اللہ اللتی، لیکن اللہ ته صانع نشي ویلی. دا به نه کوي چې دا الله د صفت نه یا د هغه د فعل نه د هغه نوم کشید کې. دا مقصد دا د خبره. ابن قیم شفاء العلیل کې لګي صفحه 225 کې واما لفظ الصانع فلم يرد في اسماء الله في اسماء الرب سبحانه. صانع د الله په نومونو کې نشته دی اگر چې صفت دا غشته دی صنع جوړول. کائنات چې جوړی قرآن دلیل کې پیش کی نو قرآن وی دا د هغه الله صنع دا اتقنا چې هغه ډېر مضبوط ترې صناعت کړی ده لیکن الله ته صانع نشي ویلی. دا قیاسي مسله نه ده. ادا ممکن په دې نه ده چې فإن الصانع من صنع شيئا عدلا كان او ظلما سفها او حکمتا جائزا او غیر جائز. صنع چې کله کوي څوک کوي هر څوک چې کوي نو یا به هغه ظلمن کوي یا به عدلن کوي یا به د حکمت په بنیاد کوي یا به د کمعقلتوب په بنیاد کوي یا به جایزي یا به ناجایزي. په دې وجه الله ته صانع نشي ویلی ځکه دا وصف مشترک دی په دې کې. تفصیل سره لیکلي دي او بیا احادیث لیکلي دي په دې کې چې ان الله یصنع کل صانع وصنعته. دا صانع هم الله پیدا کړی او صنعت هم الله پیدا کړی. خو د الله نومونو کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. ډېر داسې نومونه چې هغه د الله اسمانه دي خلک یې وایي. مثلا یا بدوح، بدوح د الله نوم نه دی. که څوک وایي دی نو قرآن او حدیث کې دی وخی. په دیوبند علماو کې ډېر داسې شته چې هغوی دا د الله نوم ګڼي. خو دا عقیدت دی که عقیده ده؟ دا عقیده نو ته په عقیدت کې سره هغې غلطۍ کې اتباع کوې. چا جي شان ورشاه کشمیري ویل چې دا د الله نوم دی، هغه نس دی په دې باب کې.
عجیبه خلق دی خپل علم ټول پرېږدي چې ته وضاحت وکړې دا وي بېادبه دی وایي ته د الله بېادبه نو یعنې یو سړی تا ته صرف دا وایي چې وایي الله لا هغه نوم ووایه کوم چې الله ویلی دی او یو سړي غلطي کړې ده او د الله نوم نه و د ورته نوم ووایي او تا دا غلطي ښکاره کړه تا ته وایي دا علماو بېادبه دی وایي ته د الله بېادبه د الله ګستاخ مسلمان نه او د عالم ګستاخ کافر نه د دې مطلب دا نه چې نه پوهېدل خو دې عقیدت کې مو ورډوبېږئ چې قرآن او حدیث کې یو شی نشته ته خامخا وایې چې دا زما استاد ویلی ویلی وایي نو اسماء الله الحسنى قرآن دې ته وایي ذر الذین یلحدون فی اسمائه نو وضاحت به انشاءالله هلته کوو بیا یخادعون الله مخادعه کوي دوکه کوي د الله سره دا نه د ضروري چې الله دې دوکه شي خودي خپل کار داسې کوي دا منځونو کې هم ډېر کېږي تا چېرته کې ځان له مونځ وکړېږه نه چې څوک نه وي بیا خپل مونځ ته وګورئ چې تاسو څه وکړل سجده څنګه کوئ رکوع څنګه کوئ پکې دا چا دپاره هسې لګیا یې دومره په تیزۍ ژبه دې په تعلیم باندې نه لګي دا څه دپاره لګیا ځان له دوکه ورکوې که الله له دا مخادعه ده مونځ چې کوي سړی سم مونځ دې وکړي زموږ د خلکو منځونه د خلکو مخکې سمي او تنهایۍ کې یا مونځ نه کوي او که کوي نه ټسه ټسه ټس خانه پوري څه لګې دا د پاکستانیانو د فایل خېټه خو نه چې ډکېږه اوس سم مونځ وکړه درست دا مخادعې مه کوئ